ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله مولانا العظيم. عزتمندو طالب العلمانو اور جمعیت طلبہ عربیہ رفقاو تاسو مشران د طرف هماغه دا موضوع د دوه آیاتونو راکړی شوي دي. د دې دوه آیاتونو ترجمه دې ته وکړئ او د دې مختصره غوندې تشریح انشاءالله زه ستاسو مخکې د دې ترجمه کوم او بیا به د یو لفظ تاسو ته پوره بیان کوم انشاءالله. او چې د دې دوه آیاتونو سره متعلق احادیث کی خبرې دي نو هم ستاسو مخې ته پیش کوم. او زما د درس مقصد به دا وي چې تاسو به درس قرآن چل کړئ، چې تاسو به عالمان کېږئ، د دې قوم مشران کېږئ، بیا به د عالمانو په حیثیت تاسو معرفي شئ، بیا به تاسو ته خلکو ته درسونه کوئ. نو څنګه درس به ورکوئ؟ نو ترجمه د دې دا ده: یریدون ارادہ کئی مخالفین اسلام لیطفئوا نور اللہ. د دې خبرې اراده کوي چې مړ کړي رڼا د دین د الله بافواههم په خپلو خولو باندې، یعنې په خپلو خبرو باندې. والله متم نوره، الله پوره کوونکی دی رڼا د خپل دین لرا. ولو کره الکافرون، اگر چې په دې باندې به کافران خفه کېږي. هو الذي، الله هغه ذات دی، ارسل رسوله بالهدى، چې رالېږلی دی خپل پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بالهدى، په هدایت باندې، ودین الحق، او رالېږلی دی یو حق دین باندې. دې لپاره لیظهره علی الدین کله، چې دا پیغمبر غالب کی، زورور کی دین اسلام لرا په تمام ادیان باندې. ولو کره المشرکون، اگر چې په دې کار باندې به مشرکان خفه کېږي او دا ورته ډېر بد لګي. عزتمندو، یریدون دا د مضارع صیغه ده. تاسو ته لاندې وګورئ، تاسو خو نشته پوهېږئ، خو دا څه تاسو کې حافظان دي که نو یریدون دا د مضارع صیغه ده. او د مضارع په دې معنا کې تاسو ته استادانو په دې ګریمر کې ویلي دي چې د دې کې دوه معناګانې دي. یو پکې د حال معنا پرته وي او بله پکې استقبال معنا پرته. او دا به هم درته ویلي چې دا دواړه معناګانې یا په طریقه د مشترکې لفظي باندې، چې دا حال او استقبال د لفظ د مضارع دواړه حقیقي معناګانې دي. او هره معنا دا په قرینې سره موږ د دې نه هلته به اخلو. هغه قراین تاسو ته بیا استادانو ښودلي، کله به سینې، کله به سوف وي. په دې طریقه باندې د دې دا دواړه معناګانې دي، دا مشترکې لفظي دي. یا دا حقیقت او مجاز دی. دویم مسلک صراحو دا دی چې یریدونه دا مضارع ده، نو آیا د حال او استقبال دا معناګانې دواړه یو شان دي؟ نو یو فریق وویل چې دا مشترکې لفظي دی، دواړه حقیقي معناګانې. دا پیدا ده چې په مشترک کې څو معناګانې هغه ټولې به حقیقي دي. او د هغې مقابله کې حقیقت او مجاز تاسو د اصول کتابونو کې تاسو ته استادان وایي، او په دې صرف او په نحوه کې درته وایي چې دا یا حقیقت دی په حال کې او مجاز دی په استقبال کې، او یا عکس. دا درې مسلک صراحو د دې مضارع په باره کې دي. نو یریدونه اوس د موږ خپله مطلب راوباسو چې الله رب العزت زموږ کومې خبرې ته توجه وراړئ، کومې خبرې ته موږ راښیي، کومې خبرې ته موږ رابیداروي. هغه دا ده چې حدیث کې راځي
अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजी अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाई जदा से उशु कि नबी अलैहिस्सलाम का वही बंद हो और दा वही पूरा 40 सूरत वही न रहा नबी अलैहिस्सलाम खबर काब इब्न अशरफ भी यहूदी और मुलारे और जदा उसका बुखारी वाई तो बिया बतदाराशी कि कत्लो काब इब्न अशरफ दायो उन्वान दे बुखारी कि आखिरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वे बखबलो का सालमानी मड़को लगा चिनागा इस्लाह में केला और इंतहाई जरूरत इस्लाम तरसो काब इब्न अशरफ की खबर शो बखबलो बरकरो तेवी जिया माशर यहूद ए यहूद डली अबशिरू ज़ेर हासिल बिइत्फाई नूरिल्लाह ख़त्म दलो दराना अल्लाह के मुहम्मद तवर करेवा और कमा बागवानी नाज़िल होला अगा अल्लाह ताला खत्मई और हमारा ख्याल नरे जिदा दीन बताम शी और दा बसर का औरसी और दा दुनिया के गालिब शी ज़ेर हासिल है और दीन अदा खबर मुझे हदीस नतासुस ذكر कि यहूदियान ज़मन का ज़ाती दुश्मनान من أول يوم ज़मन दुश्मनान और कष्ट डाले जिदा दीन इस्लाम न खुशी न गालिब शी बल्कि खत्म शी अवली वर्दिना यो बल्ला ज़ेर बड़ी वर करे हज़रत कभी ज़माने खबर को तारे सोलह सवाकाला सोलह सिम सवाकाला मख की खबर आला कि अब्दुल्ला जिदा अब्बास वाई कि काब इब्न अशरफ ज़ेर वर करे ऊपर यहूदियान ला कि इस्लाम खत्मी की वही बंद हुआ और नबी अलैहिस्सलाम की रज़ा खबर में खबर सुनी आई बेटी रखी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाई युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाह पैगंबरा काब इब्न अशरफ की खबर कई और ज़ीर कुल यहूद तवर कई याद सादा युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाह इरादा कई मुखालिफीन ने इस्लाम इन यहूद और नसवारा और मुशरिकान और उस वर सर दहरियान कल कई दुआन वर सर कल का दाटोल वसीसा यानी मुखालिफीन इस्लाम कर मजहब सका कि दाटोल इस्लाम मुखालिफीन बल्कि दा बिदातियान नहीं और मुशरिकान दाऊन की कम दे कुरान खिलाफ ये कुरान के सवाबुन के पारवाई कुरान के तबरुक और खतबुन के पार इस्तेमाल कुरान दी के पार नहीं इस्तेमाल जिदा मुतलार खाई फतूर करो जहालत के दास की तलार खाई नुमाना दादा युरीदून अल्लाह का दा तयक़ुज़ बेना इलाका कि युरीदून मुखालिफीन ने इस्लाम इरादा कई और इरादा बरू की यानी उस फिलहाल शुरूदी और इस्लाम खिलाफ कार्रवाई की और दीन खिलाफ कार्रवाई की और पैगंबर खिलाफ कार्रवाई की और आइंदा में कई मुसलमानों जान पैदा ऐसे जो उस मंगो गुटुनु की दा ननौजू और दा खबर मंगो को मंगो बोल के ननौजू जैसा खोस इस्लाम वाले शवेरे और इस्लाम को प्रोशेरे उसी उस मंगल बंदा गुटुनु की राजी को और खान का गानी साहिब को और जिबे को होगा ना इस मंगल कुरान खबर को कि आइंदा उम्दा मुखालफत इस्लाम दार इस्लाम का खत्म होल प्रोग्राम जब शुरू भी पड़े लदीन काबिल शई युरीदूना इरादा कई और इरादा बरू की और मुसलसल इरादा कई और ददी खबरी कई लियुत्फिऊ नूरल्लाह चिमड़ की रणा दीन द अल्लाह बेअफवाहिम वखलुक़ुलूबा मुदा ताज़ुकुल तालिबान के तालिबान के सबब लोगों का म्यान का ज्ञानी मान लोगों के सो खबरें कौन पड़ेगी अगर दाल जिसंगा ला युरीदून द मुदाई सिगरा ला खबर अगर तासु चितासु सल्लल्लाहु
نحو نو تاسو ته دا ویل چې دا مبتلا به فعل راځي کنه راځي نو حالانکه دلته تريدون مبتلا او دا لام په لیو کې زائد دی یا دا لام د تعلیل دی او دلته ان مقدر دی څنګه التا سوره توبه کې التا ان یطفئوا نور الله دی هغه انی مصدریه دی نو دا یطفئوا محمد دی په تعویل دا اسم باندې دا د دې لپاره خبر دی نو دا هغه ناشنا خبره وکړه ټول د اصول مات شي معنا نه مات شي دي دا هلته ویلي دي چې هغه ځای کې باندې چا سوال کړی او طالبانو ته داسې ویلي چې ولې داسې راغلي نه دي چې تسمع بالمعيد خير من ان تراه او ستعرف قدره ان فتح باب ولذا لا تسمعوا چې د فعل مضارع خدا جمع نه ولا مفرد نور خو کې څه فرق نشته او تسمعوا دا مبتدا ده تاسو ته ویل نو کله فعل مؤول شي په تعویل د مصدر سره نو شکل د فعل یو دا په حقیقت کې اسمي دا مبتدا سره کېدی شي لکه په تسمعوا کې التسماع او ترجمه مونږ کوو نو دا رنګ دلته د تريدون معنا دا ده چې ارادتهم كائنة لإطفاء دين الله الذي خلقه إرادة دا الله الدين ختمولو لپاره مسلسل شعور ورسي مزګوای تريدون يطفئوا نور الله اطفاء او احماد بل کېږي او دا دواړه په اور کې استعمالي اطفاء معنا اور مړ دیوې مړ کړه او احماد د اور وجل توای او چې څه د اور سره متعلق دي لکه بیا رڼا د ختمه نظام اطفاء ده رڼا دا د متعلقاتو دغه د اور نه دي لکه رڼا ظهور نو په دې طریقه باندې لیطفئوا معنا ده او د نور الله مراد قرآن شریف بعض صحابه تابعین مفسرین ترجمه کوي چې د نور الله مراد قرآن نو معنا ده چې د قرآن رڼا د قرآن هدایات او تعلیمات دا پټي دا تیارې باندې تیار راولي د دې چې کوم رڼا لګېدلې ده هغه رڼا دا بل خبره چې الله یې ختمي کړو خو دوی د دې د ختمولو کوشش کوي د نور الله مراد بعض تابعین مفسرین ترجمه کوي اسلام دی نو ختمي نور د الله یعنی دین د الله هغه دین حنیفه هغه دین اسلام دا دې د ختمولو کوشش کوي او د نور الله مراد حجته ودلائله دا الله تعالی د دین دلائل دا الله د دین براهین هغه دې ختمي پس باندې ختمي بافواههم وخپل خلوبا افواه پوه جمالا او پوه په معنا ده پوه دا په معنا ده خلی باندې نو په خلی ختمي یعنی په خپل خبرو ختمي په خپل اقوال باندې ختمي او په خپل پروپاګاندا باندې ختمي تاسو خبرې یې نن چې د اسلام خلاف کوم پروپاګاندا کیږي د قرآن خلاف کوم پروپاګاندا کیږي او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف پروپاګاندا کیږي دا دی خپل میډیا باندې د افواه دا معنا د خلی په خبرو باندې خپل میډیا باندې چې کوم نن موجوده میډیا دا يهودي لابي باندې چې کوم دې قابض دي هغه د کعب بن اشرف مریدان کې قابض دي
هغې نن هم په خپلو میډیا په ذریعه باندې د قرآن د اسلام د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هدف کوي بېعزتي کوي د قرآن باره کې د هغې دا خیال دی چې دا د شر او د فساد کتاب دا د دې سعودي پخوا یو شهزاده و عبدالله نومې هغه په خپله یو بیان بیا ورکړی چې زه د هغه مخکې مشر بش سره زما ملاقات و نو ما دې په هغه ملاقات کې ویل یو کتاب یې راسې کوم چپ کړه داسې او ما ته چې شهزاده صاحب دا کتاب چې ستاسو لاسونو کې زموږ او ستاسو روغه نه راځي وایي ما چې کتاب راواخیستم چې ومې کاته نو قرآن شریف و د بش په لاس کې او د جهاد د آیاتونو باندې سرې سترګې راښکلې وي چې دا زه یې پرې خطر دی د جهاد نوم چې کافر واوري او منافق ورسره کېږي او د هغې وجه دا ده چې د اسلام ژوند او د مسلمان قوم او ژوند او عزت دا جهاد سره تړلی دی مسلمان به وي مجاهد هغسې د بوډۍ زوی نه وي چې ځان پسې شپې راکاږي نه نه هغه مجاهد چې وي هغه چست چابک سړی د خپل دین سپري وي د خپل دین حفاظت به کوي ځکه وایي چې وجني رڼا د قرآن جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هلاکول غواړي بې اثره کول غواړي او دقه وجه ده چې نن فرانس کې خاګې سازش وي او د دې نه مخکې ډېرې سازشې دي مسلسلې سازېږي او یریدونه چې دغه د آینده به هم سازوي او هغې په خپلو چوکونو کې یې لګولي دي په سکولونو کې یې لګولي دي او د اسلام خلاف یو ملګری وویل موږ دې امریکو ته تللي او هلته چې موږ د سکولونو وزټ کوو سکولونو ته لاړو نو هلته عام استادان یهودیان مسلمانانو بچو ته یهود سبق وایي او هلته په دیوالونو باندې دا لیکلي وو لاس به د سړي نه پرې کړی و او یو وینې به داسې څڅېدلې وي او دا لیکلي دا اسلام دی هلته به یې سړی راګیر کړی و په کاڼو باندې واجو دا اسلام دی موږ تاسو کوم د غفلت په ټوکرۍ کې پراته کافر دونه متیقن او بیدار دی چې هغه زموږ بچو ته د اسلام دا تصویر پیش کوي د قرآن دا تصویر پیش کوي د محمد مصطفی دا تصویر پیش کوي او موږ په دې کې پراته یو هغه خوشحاله شو چې طالبان یې جنتیان دي څوک مولیان یې جنتیان دي دغه یو ډله شری چې هغې غټ غټ دستوري کړي دي غټ غټ پټکي والي دي هغې به د جنت ټیکدار نه هېڅوک پکې به نه پوهېږي ما د علم وکړئ خپل علم نه ورک شو د مخالفتونو په توګه ستاسو نه اصل علم یې کوو دا زما استادان دي دا پخوا داسې نه وو موږ چې سبق ویو پټ سبقونه په مدرسو کې ویلي او دا خالص سیاسیانو یو فرقه ساده شوې ده سوا د مخالفتونو د پتو نه بل کار نشته که چې ورشي او تعلیم شي چې بله د پتو ډکي چې ورځي هغه کافر کوه کافر که ځکه مسلمانان ډېر زیات دي او کافر کم دي موږ یې به توازن برابر دی وجنا خبره مې تاسو ته کوله چې وجني دی مړکۍ چراغ او رڼا د دین د الله په خپلو خلو باندې په خپلو اقوالو باندې په خپل میډیا په ذریعه باندې نو دا خو موږ لږ سوچ پکار دی فکر پکار دی نو الله رب العزت فرمایي والله متم نوره او هلته وایي ویأبى الله الا ان یتم نوره اللہ انکار کی دا آئی خبرنا سورہ توبہ کی وئی اللہ انکار کی دا آئی خبرنا فردین انکار میں کہ جس کو دین بسر درسی اور دل دوائی واللہ متم نوره اللہ پورا کون کرا رنا رسول الدین کافر رنا قرآن ختمی دا اسلام ختمی دا محمد مصطفیٰ ختمی و اللہ پورا کی اور اللہ مقابل سب کونیشی د چا اشنایي نشي کولی علماء تفسیر وایي دا تمثیل دی تمثیل تاسو کومه طالبان یې تاسو راته معاني چاپ ته کړي وي د مشرانو به ویلي مختصر المعنی او مطول سره او د متول نوم خلک اوري چې پخوا یو کتاب او په
المانی پس بیا متوال خلق ہوئے کشیادون خلق ہے او بلی دا علامت التزانی بلی مختصر المانی کی آتا شرح و تعلیمان تزوک ہے او یاد دیو گوھے کنا دا تمثیل ہے یعنی تشبیح دا سوچ دے اسلام خلاف کار کئی دا قرآن خلاف کار کئی دا محمد مصطفیٰ خلاف کار کئی قرآن وی دا ای مثال دا آگے کمکل او بیوقوبہ انسان دے چی اگر نور روخی کیو دے اور دا مخام خودری جو پکی ورکی حالکہ دا سکے دا نور دا شعاع و جنم ختم یا اس قومن دی لسبی روخی دی اور دے رشتی لگے رہے پکی وی تو دا لکہ برگر سکے در باری شو دا سکے وی دا اس قومن دا رنا ختم ختمی کی سنگا چی رکوبان دی دا نور شعاع او دا سپومی رناو زیا دا محاللہ دا نکی دنکی دا تکسی دا قرآن خلاف دا اسلام خلاف او دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلاف دا کمی پروپیگنڈی گئی انشاءاللہ دا داسی محال دا چی اسلام نے ختم شی لکہ سنگ چی رکوبان دی دا نور چی کمی شعاع دی آغم محال دے او دا محال دے آغم نکی دنکی دے او دا نکی دنکی دا یو بلا منگتا دا تسلی مومنانو کا صبر و استقامت یو گرن اللہ تعالیٰ ورکو خفکی گئی ما اللہ تعالیٰ با دا دین کامل گئی دا اللہ تعالیٰ جلا دین کامل گئی مسلم بے کامل گئی نو اللہ دا اسمان نلر آجی دی دپارا او نو اس پرشتی رانی کی پیغمبران نشت ختم شوی دی دا ختم نبوت عقیدہ رضوانگا کہ جناب رسول اللہ رسول حیث قسم پیغمبر نرائی و دا و کچابانی دامنی دا و پہرحا کچابانی دا دین تمام و کمال و کامیابی ترسے چلا کری میلیری چلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ او خاص کرنا پا علماء بانی و طالب العلمان بانی او پدی اسلامی تنظیمون بانی چی پرشتیار سرا اسلامی تنظیمون دی دا چاہ تنظیم نہ دے چلا پلانی سیب دپارے دے پلانی سیب دپارے دے اور پلانے سیب زندبار اپنا منگ سیوان زندبار نواری منگ اسلام زندبار قرآن زندبار محمد رسول اللہ زندبار آغا خلق بدا دین کمال کرسے دا دین با ابھی کامل کئی اور دا دین کامل شرع کدو معقولیت بلحاظ سرا دا برستوئے نیوز ہے رکھ برا خبر ہو کدو معقولیت بلحاظ سرائی دا حجج و دا براہینو میدانی دا قرآن دا اولی ورزنا دا قیامت دا اسرافیل دا شکیلی پوری با دا دک کسی غالبی دا دلائل کو میدان کی مسلمانان سر قسم کافر نشتی شوئے البتہ دا حکومت پر لحاظ سرا دا سلطنت پر لحاظ سرا دا اسلام غلبہ دا پر لیوزہر راتن کی آیات کی لیوزہر ہو کی رکھتا مدا اللہ تعالیٰ بدا دین کامل دا بسرط رسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوزن کو فرمائے کہ داشتو رز بئی او بیا بدلات و بمنات عبادت شروع نو عائشہ المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ دا دیکھ آیات پر تربیو هو الذي يرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله اللہ پیغمبر زمان خدا خیالو دی آیات نزول نرستو چی اسلام بقام شیو کامل بشیو بیا با دو بود پرستی و دو بیدینی او دو کسکو پجور و دو پرحاشی و دو عریانی دا بازار میں بینگر میگی او تاسو آئی چی دا نور دا شکو رس بلائی او دلات و دو منات عبادت بشروع شی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و تو فرمائے دا دین با اللہ تعالی کاملی دا بدر سروانی او دا با بیداسی وقتی
چې بالکل خبره به آخر ته رسېدلي او قیامت به نږدې وي بیا د عرش د طرف نه به یو هوا راوالي په حدیث کې راځي صحیح حدیث دی او ډېره خوږه هوا به وي خو چې به دې دنیا باندې ولګي نو د لا اله الا الله ویونکي چې کوم یې به ټول مړه شي او خالص شریران کافران مشرکان صلیبیان داهیان او په داسې طریقه باندې به پاتې شي په دې انداز باندې به پاتې شي چې قرآن بل حدیث کې راځي چې لا تقوم الساعة الا على شرار الناس قیامت به په ډېرو ناکارو خلکو باندې قایمېږي او دا هم حدیث کې راځي چې څوک وایي الله الله په دې ځمکه ویونکی قیامت به نه راځي نو داسې وخت به راشي دا به ختم شي زما مطلب دا و چې الله تعالی به دا دین تاموي او دا دین الله تام کړی دی یو سات پس په دا خبره کومه چې څنګه تام کړی دی اوس دا خبره چې کفار کوشش کوي چې اسلام بیا سره کی اسلام ضعیف کی کمزوری کی ختم کی د پیغمبر خدا شان کی گستاخی کوي چې داږي شان ښکته کی د قرآن مخالفت کوي او تکذیب کوي چې د قرآن انقلابی نظام په دنیا کې رانی شي دې لپاره کوشش شروع دی خو الله رب العزت هم د دې مؤمنانو په ذریعه باندې دا اسلام غالب کړی دی دا اسلام به بیا هم غالب کیږي خدا معنا نه ده چې اسلام یو ځل غالب شو موږ دغسې به غالب نه څنګه چې ابو سفیان بخاري حدیث دی هرقل ته ګڼ پوښتنه کړې د جناب رسول الله بارکه خو یې وی نه دا کړې چې تاسو ورسره جنگ کړی کړم ویلا موږ ورسره جنگ کړی تاسو دا جنگ څنګه ویل بل حرب سجال و زمونږ راغم یانس کې دا جنگ دا د کور استل دي کوی نه معنا دا ده چې کوی باندې دوړ لا شو بره وکنه ته به یوازې کلار نه کړو ضرور به بره باسو کړو یعنی معنا دا ده چې په بدر کې موږ رسول ولیو او احد کې موږ بدل واغست نو اسلام دا نه چې بس اسلام زورور شنو زورور نه پرې مېز کې به کمزوري کېږي او بیا به زورور کېږي او بیا به کمزوري کېږي او بیا به زورور کېږي دا معنا ده والله متم نوره الله کوونکی دی رڼا د خپل دین له نبی اکرم صلی الله علیه وسلم عادی بن حاتم دوائن صحیح حدیث دے کہ عادی اسلم تسلم اسلام راوڑا چی بچی نو عادی بن حاتم ورطا خود کو یو دین باری ما پیغمبر خداوی ما تستاغ دین معلوم دے استانا خو یا رسول اللہ تا زمان دین معلوم دے ویلاو ویلے تدو پلانی دین باری نہیں او تا پلانی کار کو خلق بالونه وکړل او تعالی ستاسو دین کې حلال نه او ټیک دی دا سوا به ورته چې ګور عادي ته اسلام نه د دې خبرې په وجه باندې منع کېږي تمام مرګري زعفاري کمزور خلک تمام مرګري د دې وجه نه تمام مرګرتیا په اسلام کې نه کې چې زما مرګري به قوت او به طاقت دي او بیا یې ورته ویلي چې د دې وجې نه ملګرتیا نه کوي چې ټول عرب زما مخالف دي خو زه تا ته وایم او عادي تا ته دا خبره کومه حیره پېژنې دا یو ښار نوم دی هغه چې زه پېژنم نو خو ما یې نوم اورېدلی الخدم یوه زنانه به د حیرې نه را روانه شي او بیت الله شریف ته به ځي او دا دې لپاره د هیڅ ګارډ او محافظ ضرورت نه او عادي هدایات ساته داسې وخت به راشي چې د کسرا ابن هرمز خزانې به زما امت چې کوم دی نو فتح کړي او د آیات ساته عادي داسې وخت را روان دی چې مال به تقسیمیږي دولتونه به تقسیمیږي قبلونکي به څوک دي علی رضی الله تعالی عنه فرمایي
وي په دې سترګو مې ولیدل هغه زوعینا او هغه زنانا چې د حیرې نه را روانېږي او بیت الله شریف ته ځي او د هغې لپاره د هیڅ محافظ او د هیڅ څوکیدار حاجت نشته. د اسلام نظام دیم داسې قرار دی دغه امن دی. تاسو د خپل خلیفه ثاني حضرت عمر واقعات معلوم دي. د شپې به راووتو او په لاره کې به ناست وو. یو شپه ناست دی، نیمه شپه ده، اوښ باندې سور را روان دي، توره تیاره ده. حضرت عمر ټوپ کړي او د اس هغه مهاري وي، د اوښ هغه مهاري وي. څوک یې په دې وخت کې یو څه کې په دې لار باندې په دې شپه کې روان دي. هغه زنانه وه، هغې ویلي ویل یاد ساته چې زما مهار په دې لاس اچولی دی، یا عمر یې خلیفه یې وکتې او یا خلیفه مړ دی، عمر مړ دی، ځکه زما د مهار د توره شپه کې زما د اوښ مهار ته بلې څوک دی لاس اچوي. حضرت عمر مهار پرېښوده او ډډې ته شو، توره ته موزي ویل چې الحمدلله الحمدلله چې اسلام او د شریعت په وجه باندې دومره امن قایم شو چې په توره شپه کې په نیمه شپه کې ښځه اوښ روانه ده او سوا د الله نه بل چا نه تېرېږي. دا اسلام دی. موږ څو پېژنو اسلام؟ موږ ته خو د جاهلیت اکثریت دی، د جاهلانو اکثریت دی. اسلام نه موږ وپېژنو نو موږ په اسلام باندې پوهېږو. یو شپنکې په غر کې ګړي سره د هغه د ګړو سره یو شر مخ هدف شوی و، یو ځای به ورسه ګرځېده. یو ورځ هغه شر مخ په ګډه باندې حمله وکړه. شپنکې اوچت شو او راخلاص شو، ویل خلیفه مړ شو، خلیفه مړ شو. چې بیا تاریخ وکتل شو، په هغه ورځ باندې عمر بن عبدالعزیز رضي الله تعالی عنه پنځم خلیفه المسلمانانو د الله نظام او د الله د نظام چلوونکی خلیفه، دا د امن میناري، دا د امن ضامني. نن چې موږ په دمنۍ سره مخامخ یو، کوم ځای کې دی امن؟ دا وینې بې ځایه تویږي، عزتونه بې ځایه لوټېږي. نور یې پرېږده، خو زما او ستا د پیغمبر عزت او خلک نه پرېږدي. دلته به پاکستان کې ښځه را پیدا شي، یورپ چې کوم دی نو هغه تربیت یې وله ورکړی، د پیغمبر خلاف خبرې کوي. سړي را پیدا شي خلاف خبرې کوي. اوس نوي نوي پیغمبران پیدا کړي. زموږ به راته په دې ځای کې یو خوږ وایي یو سړی پیدا شوی و، د عشق پیغمبر یې مانه چې د دنیا کومه غټه رنډۍ هغه مانه په نکاح باندې وایي، د عشق پیغمبر یې. دا د پیغمبرۍ مذاق وړاوئ، مذاق پېژنئ پرې که نه؟ د دې وجې نه عزتمندو علي وایي دا ښځه مې په خپلو سترګو ولیدله چې د امن سره روانه هېڅوک ورته پورته نشي کړی. او دا خبره چې د کسرا هرمز خزانه به زما امت فتحه کوي، وایي په دې خپلو زه باید په خپله شامل یم، په هغه فوج کې او په هغه مجاهدینو کې عدي وایي عدي بن حاتم زه په خپله شامل یم چې موږ د کسرا ابن هرمز خزانې چې کوم دی موږ فتحه کړي او زموږ په لاس کې راغلي. او بیا وایي والذي نفس عدي بنفسه، هغه خدای مې د قسم چې زما روح د هغه په لاس کې دی، چې را درویمه خبره به هم کېږي چې مال به تقسیمېږي او اخیستونکی به څوک نه وي، دونه به مالداري راشي او دومره به سوکالي راشي. او زه دا خبره کوم چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم دا خبره فرمایلې ده. څنګه چې هغه دوه خبرې ټیک شوي دي ما ولیدي، داسې دا درېیمه هم ټیک کېږي. عزتمندو د حافظ ابن کثیر یو ځای کې لیکلي دي، وایي د مجاهدین اسلام یو علاقې ته لاړه، هلته یو خزانه په لاس کې میلاو شوه او په هغه خزانې کې یو تیلی میلاو شوه او هغه تیلی کې د کجور د هغه د غنمو دانې دي او د غنمو دانې د کجوري د هډوکي وړي او
او باقي کې چې دا زماني پسند دی چې په کومه زمانه کې د عدل او انصاف راځو د عدل او انصاف حکمراني وا دا د هغه زماني پسند دی تاسو اوس په باندې متوجه بس کنه اوس کني زه پرې موږ ذمہدار دي اوس کنه کنه د خلکو نه تاسو کې ستې شي دا ټول دي ګناهونو وجه د بيدینۍ وجه ده زمونږ د الله تعالی د دین نه د بې رهروایي وجه ده زمونږ د الله د دین نه په بل طرف باندې روان دي نو ما دا خبره کوله چې هو الذي دا حدیث مې زه مکمل بیا وایي د دې بل ترجمه کوم نو بس کوم هو الذي ارسل رسوله الله غزار چې را لېږلی دی خپل پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته رسول نه مراد خاص رسول دی حضرت محمد مصطفی او د بالهدى نه مراد هغه اخبارات صادقه چې کوم جناب رسول الله موږ ته راوړي دي هغه ایمان صحیح چې دا د تعلیم موږ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم راکړی دی او دین الحق دارنګي ورکړی دی الله تعالی رالېږلی دی دلته په دین حق باندې یو حق قانون یو حق دستور قرآن یې ورته ورکړی دین اسلام یې ورته ورکړی او دا یې دې لپاره نه ورکړی چې دې قرآن مجید باندې به کله ختمونه کوئ او کله به موسیقي کوئ لاندې کوئ خیر لاندې کوئ او اسقاط دی مه وړئ چې اسقاط په سر باندې ماتېږي او نه یې د مړي سره په جنازه کې دی دا دونه معمولي کتاب دی چې ته د مړي سره کوي د مړي دا قرآن په دنیا کې راخیستی و دو خو بالغ که ډانګې و او ته اوس راغلې قرآن راته سر کوي دا کوم کتاب کې راځي قرآن کې کوم ځای کې حدیث کې فقه اسلامي کې کوم ځای کې دا ټول انسان خبرې قرآن دې لپاره دی یا کور ته ناوې راولې او قرآن یې برس کړی دا دې نه لاندې باسي مخته ورشي هم قرآن دې لپاره استعمال وکړه نه قرآن دې لپاره پیغمبر ته ملاو چې لیظهره علی الدین چې غالب کړي دین اسلام لرا په تمام دینونو باندې او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام خپل وینو باندې خپل جدوجہد باندې خپل کوشش باندې دا دین غالب کړي او دونه غالب کړي او چې د اسلام خلافت او سلطنت او حکومت په ډېره لږه زمانه کې په 25 लाख مربع میل باندې د اسلام حکمرانی قائمه شوه مولانا شفیع احمد عثماني رحمه الله په آیت کې لیکلي دي چې دا خبره چې اسلام به غالب وي او اسلام غالب شوی او اسلام به غالب وي خو اسلام دا هغه وخت نه کمزوری شو چې اسلامیینو اسلامي اصول پرېښودل او اسلامیینو هغې د ایمان د مضبوطي باندې کمزوري شوه او جهاد فی سبیل الله جذبه باندې کمه شوه نو اسلام وسپا شو ځکه چې مسلمانان وسپا شو د دې وجې نه الله پیغمبر رالیږلی و او دا دین یې غالب کړی دا دین او آخري غلبه د قرآن او د قرآني نظام دا به د عیسی علیه السلام په لاس باندې الله کوي اب آسمان کې زموږ اجماعي عقیده د مسلمانانو آسمان کې د ژوندې دی او راکوزېږي به او دا قرآن منافظ کوي او 40 کال حکومت په بلې ځمکه کې کوي او دا ځمکه به خپل برکتونه راوباسي او تمام ادیان به مغلوب شي او ختم شي دا آخري غلبه دا دی نه اگر چې قیامت بیا قایمېږي بیا به مسلمان مخکې مري نو ځکه وایي لیظهره علی الدین کله اوس آخري خبر ده منګ او تاسو د علم په نوم باندې خلک راځي او حدیث کې راځي چې العلماء ورثه الانبیاء علماء د پیغمبرانو وارثان د بخاری کتاب العلم کې ذکر کړی حدیث دا منګ او تاسو ورسېږي اوس نبی علیہ السلام نه په وراثت کې نه روپۍ پاتې شوي وي نه اشرفۍ پاتې شوي وي نه ځمکې او پټي پاتې شوي وي د هغې نه چې څه پاتې شوي وو هغه بیت المال کې راځي شوي د هغې نه چې څه پاتې شوي دي
نو علم دین کې پاتې دي دا کوم څه چې تاسو کورونه راوړي دا قرآن کې پاتې دي دا اسلامي نظام کې پاتې دي او اصل ورثه د انسان هغه چې پلار او موروث کوم کار کوي هغه دین کوي نو اوس موږ او تاسو سره خبره پاتې شوې ده چې د اسلام غلبه به څوک راولي دا علما حقاني او رباني او دا طالبان حقاني او رباني او بیا زموږ د دې طالب العلمانو نه او خاص کر د جمعیت طلبه عربیه چې کوم تنظیم دی نو موږ هم دې د دې ته سترګې دي موږ بوډاګان شوي وو چې دا خلک به راپاسي او انشاءالله دا دین به په تمامو دینونو باندې غالب کوي او دا وخت لرې نه دی انشاءالله که تاسو کوشش وکړو د جمعیت طلبه عربیه کارکنانو او د دې ارکانو او د دې متفقینو او دغه ټولو ته وایم متفقانو ته چې له کار وکړي لږ ودې ډیله شوي یې ستاسو یو د مقابله کې زموږ یو بل تنظیم وو اسلامي جمعیت الطلبه هغې څه ډیله شوي دي نو تاسو ډیله کېږئ مه لږ تېز شئ نور دې مدرسو ته ورسېږئ دې طالب العلمانو ته ورسېږئ او دا پیغام مو د جمعیت طلبه عربیه ورکئ او بله خبره ته راکوم چې داسې په تهمتو کې ورې دننه نه شئ تحقیقي علم وکړئ تحقیقي علم پېژنئ تحقیقي علم وکړئ ښه محققین عالمان ته ځان اساس کړئ که نه یي دا بدعتیان به وخوري ورې بیا کله چې در سره علم وي که نه بدعتي ورې مخې هم نه راځي تښتي به درنه او که دا لږ غوندې ډبډیان وي او بېکاره وي که نه کوله نو بیا ورې بیا ورته ټینګېدی نه شي درته ویل د دې وجې نه یو تحقیقي علم ضرورت دی او دا فنون ووایئ دا نحو و صرف ووایئ دا معنی ووایئ دا ادب ووایئ او زه درته وایم دا منطق ووایئ چې کوم مولا ګورې منطق نه وي لکه پرس مولا وي او زموږ استادانو خو ویلي چې کوم سړي منطق نه وي لکه نیمګړی مولا دی وایي دی په جزیات پوهېږي په کلیاتو نه پوهېږي نو ځان هسې بزرګانو مساله وایي چې دا اشعار شروع وکړئ چې طبا لمنطق اليوناني فكم فيه من بهتم څنګه دی وایي چې طبا لمنطق اليوناني فكم فيه من افكي ومن څنګه افكي او من افكي وبهتاني دا وایي او زه دا نه وایم چې منطق ایمان ته راوړي د ایمان سره به زموږ قرآن کافي دی حدیث کافي دي نه دا د دې خلکو د مقابلې لپاره په چل کې چې خبرو چل خو زده کړي که نه چې مقدمه وپېژني او دلایل وپېژني او بیا صغرا هم وپېژني کبرا هم وپېژني حدیثت هم وپېژني چې څنګه به پرې مقرر کېږي چې دلیل نه شي ویلی بس آخري خبره دا ده چې قرآن د دې دواړو آیتونو په اخر کې ویلي ولو کرها الکافرون ولو کرها المشرکون تاسو دا کار کوئ د الله د دین خورېږي د الله د دین غالب کېږي نو کافر تا په شا ټپوي چې شابه راځه زما ملکې ګرځه او که ډېر نر سړی ښه مسلمان یې ستا لار کې به رکاوټونه ساتئ دا یاد ساتئ چې کوم کار باندې کافر نه خفه کېده او ته د دین کار ګڼې دا د دین کار نه دی د دین کار به هغه وي چې د کافر تندی پې ترویږي د مشرک تندی پې ترویږي د صلیبي او د دهري تندی پې ترویږي دا به ورې اصل د دین کاري ځکه مقرر په دواړو آیاتونو کې ولو کرها الکافرون ولو کرها المشرکون الله فرمایي بس ما درته یو څو خبرې وکړې زه دوی راته وایي اختصار وکړه ما نه هم تپوس وکړه زه پر خواته روان یم ډېر لرې ځم او په سر مې ډېر بیکار دی دا یوه ورځ مې چوټي ده زه پخپله په تلوار یم خو بهرحال تاسو بچي یئ زموږ او طالب العلمان یې الله ته توصیه کوم چې ټول وخت یې علم په دې وخت ورکوئ او د جمعیت طلبه عربیه دا کار د علم نه بهر نه دی دا مسرخه په ایماندارۍ کوئ ښه محققین علما ځان اساس کوي دا زموږ دې کتابونو کې لیکلي دي وایي چې د بېکارو استادانو سره تعلیم پاتې شي او کله دی بیا داسې ډبډې غوندې ملا کسا شي او د نحارینو او د جلیدو علماو مخکې کېني بیا دا چل دی دا ګوتې چیچي یا ما کوم ځای کې وخت خراب کړی دی دا ما کوم ځای کې علم کړی چې ما ته څه نه راځي یعنې داسې زما یو طالب په پخوا وړو کې ما زه پاتې شو بیا تللی و چېرته ګرځې را ګرځې مې چېرته دوره هم کړې وه بیا زما خواله راغی
माते यार बोले से दादा जी कम किताब से ले यार भाई भाई दादू किताब बोले ये वाले 12 वर्षे पूरी नो खबर मिला कौला چې د دې دغه مختصره ترجمه او تشریح درته وکړه. الله رب العزت دې زموږ او ستاسو په ټولو راضي شي او جمعیت العربیه دې الله تعالی یو ډېر لوی چې کومه دی ترقي ورکړي او الله رب العزت تاسو نه طالب العلمان دي زموږ بچي دي الله رب العزت دا ټول دین باندې پوهېږي په قرآن پوهېږي په علومو باندې پوهېږي دوی موږ له دې باندې عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العزت موږ ټول د دین کارکنان د اقامت دین کارکنان ساز کې زموږ په وجه باندې الله په تمام دنیا کې او خاص کر پاکستان کې مکمل شریعت نظام راولي. خدا زموږ ټول په حالت باندې رحم کړي. څومره دیني مدارس دي چې هغه د جمعیت العربیه د هلکانو مسکنې دي او د اوسېدلو ځایونه دي او موږ له استادان دي د هلکانو ته کېنولي دي. دای ته دعا وکړئ چې الله تعالی دغه تحریکي مدرسې ټولې کامیابي کړي او دې مدرسې ته الله تعالی مزید ترقي ورکړي. الله زموږ ټول په حالت باندې رحم وکړي او خاتمه الله زموږ ټول په ایمان کړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب